السلام علیکم. زموږ په ملک کې چې څه صورتحال روان دی نو تاسو ګورئ چې عمران خان د تحریک انصاف چیرمن چې دی هغه د سیول نافرمانۍ دمکي ورکړې. د دې نه مخکې خلکو د میلیټري کمپنیانو د پروډکټ د بایکاټ یو مهم چلولی دی او ډیر ماته موثر ښکاري ځکه چې ډیر خلک پریشانه دي او دغه کمپنیانو شیرز هم په شا را روان دي. خو د سیول نافرماني څه ته وایي؟ ما وی چې نن مو په دې پوه کړم. سیول نافرماني د مظلوم عوام سره یو داسې طاقت دی، یو داسې هتیار دی چې هغوی دا د عدم تشدد یو سلسله ده. هغوی بېوسه دي، څه نشي کولی، خو دا یو کار کولی شي چې د هغې پروډکټ بایکاټ وکړي یا حکومت ته په سیول نافرمانۍ کې دی چې ټیکسونه نه ورکوي. د حکومت د ټیکسونه چې راجمع کیږي د حکومت نظام چلیږي، نو دغه چې کله سیول نافرماني وشي نو حکومت ته ټیکسونه نه ورکوي یا بهر ملک چې کم خلک دي ابه ریمیټنسز نه رالیږي، د حکومت آمدن ختم شي او بیا مهنګایي شي او په هغوی باندې پریشر شي چې د هغوی کم ظلمونه کوي نو د دې ظلمونو خاتمه دې وشي. سیول نافرماني یو عمران خان اعلان نه دی کړی، دا د ټولو ظالمانو خلاف مظلومو طبقې په مختلف وختونو کې کړی. په 1919 کې په سودان او په مصر کې د تاج برطانیا خلاف سیول نافرماني تحریک شروع شو او ډیر موثر و. د دغه تحریک په وجه بیا په 1923 کې د مصر نه د شاهي برطانیې اقتدار ختم شو او هغوی ته ازادي میلاو شو. بل کو تاسو کتلی په جنوبي کوریا کې نیلسن منډیلا چې د تور خلکو نماینده و، په جنوبي کوریا کې اکثریت د دې تور خلکو دي او اقتدار کې لږ سپین خلک په اقتدار کې و، انګریزان یا سفید چې ورته وي هغه خلک په اقتدار کې. هغوی په توریانو ډیر ظلم کو، دومره ظلم به یې کو چې د هغوی هوټلې جدا وي، د هغوی سویمینګ پول جدا و، د تورې به چېرته د سپینو سویمینګ پول کې لمبل هم نشو کولی، د هغوی ګاډي جدا و، نومې شي جدا و. دغې ته نسلي امتیاز وي. د دې نسلي امتیاز خلاف وقتاً فوقتاً نیلسن منډیلا چې کم 28 سال په جیل کې تیر کړي او بیا دا ظالمانه نظام ختم شو او بیا اقتدار ته راغی. نو نیلسن منډیلا هم د نسلي امتیاز خلاف سیول نافرماني تحریک چلولی. بیا یو ډیر عظیم لیډر پاتې شوی دی. کله موږ ورته د تعصب په نظر سره ګورو چې دا هندو دی نو دا به ښه لیډر نه، خو هغه نوم موهن چند ګاندي. هغه هم په 1919 کې ګاندي د انګریز د تسلط خلاف سیول نافرماني تحریک چلولی او هغې کې هغه بیا دغه وکړه چې انګریزان په 1947 کې د بر صغیر نه لاړه، د قائد اعظم بابا د باچا خان د دې خلکو بیا جدوجهد او هغوی لاړ. نو د سیول نافرماني داسې غداري نه ده، دا د مظلوم آواز دی چې د ظالم خلاف استعمالي هتیار دی، تش لاس یو هتیار دی چې د ظالم خلاف استعمالي. ظالم سره ټوپک دی، ټینک دی، اختیار دی، اداري دی. مظلوم سره صرف په تش لاس دقه یو اختیار دی چې ټیکس نه در کوم، بل نه جمع کوم، ستا پروډکټ نه علم. نو د سیول نافرماني دا سیول نافرماني په چاینا کې شوی دی، په مشرقي جرمني کې شوی، په یوکرین کې شوی، په فرانس کې شوی دی او په ویتنام کې هم د دې ریکارډ دی چې دا هلته کې هم شوي. نو سیول نافرماني څه د غدارۍ نه دی. اوس د ظالمان حکمران به وایي چې عمران خان د ملک څخه، دا بالکل غداري نه ده، دا د خپل وطن د ظالمانو نه د خلاصېدو یو تش لاس هتیار دی چې خلک یې وقتاً فوقتاً استعمال کړی دي او هغه کو چرې عوام د دې ظلم خلاف مؤثر طور استعمال کی نو د دې ظالمانو نه خلاصېدی شي. امید لرم چې د سیول نافرماني په کانسپټ به تاسو پوه شوي. کوم پوه شوئ نو کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.